سورہ شورا آیت نمبر 20 سلورم رکو سلیرشتم سپارہ صفحہ نمبر تقریباً 12 صفحہ نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم سورة شورا آیت نمبر 20 سلورم رکو پنځشتم سپارہ پدې آیت کریمه کې الله رب العزت دو خبر بیانې نمبر 1 خبره آخرت طرف ته د انسان ته ترغیب دی چې بندله پکار دادي چې آخرت ته کم دی توجه کی نو الله فرمای یو بنده داسې دی چې دی آخرت طرف ته توجه کی آخرت طرف ته کم دی دی زیات کم دی خپل ځان مایل کی ونزيد له فی حرسه الله فرمای چې د دې فائدہ دادا چې دل مونږ د نیک د اعمال توفیق ورکو نزيد له فی حرسه یو بنده داسې دی چې دا نیک عمل ته آخرت طرف ته کم دی دا همیشه فکرمند دي د دې فائدہ څه شي دا نزيد له فی حرسه الله تعالی بدل چې کم دی د نیک د اعمال سور کوي توفیق مور کوي او دویم بنده هغه دی چې دی دنیا ته کم دی فکر ډیر کوي دنیا لسه کوي فکر کوي نو الله فرمایي چې نؤته منها نو چې دی دنیا ته فکر ډیر کوي نو موږ ول دنیا هم ورکو دنیا وته ورکو او د دې نقصان یو بل دی وما له فی الاخرة من نصیب کم خلک چې دنیا طرف ته ډیر مایل کیږي او د دنیا ډیر فکر کوي نو آخرت کې به د هغه حصہ کم وي آخرت کې به د هغه حصہ کم وي استاد وګوره په دې آیت پرانا کې اول چې کم دی آخرت بیان شوی دی او بیا څه بیان شوی دا دنیا استعمال شوی دا او په موږ کې چې کم دی مونږه دعا کوو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره نو مونږه اول دعا کوو الله مونږ ته دنیا هم خسته راکا او بیا سویو الله آخرت هم خسته راکا حالانکه په دې آیت کې اول سے استعمال شوی دی آخرت نو علماء چې کم دی د دې دوانو خبرو چې کم دی تطبیق کړي دي آیا دنیا چې کوم د دنیا دا خشیز دی کبد چیز دی دنیا کې مال ګټل مال حاصل اول دا خشیز دی که خراب چیز دی نو په یو حدیث کې چې کوم دی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا تعریف کړي دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی طلب المال الحلال فریضه بعد فریضه او كما قال عليه الصلاه والسلام وی څنګه چې مونږ فرض دی نو دا چې کم دی په بنده باندې حلال مال حاصل اول دا هم فرض دی د دنیا ته د څه درجه ور کړی دا د فرض او بیا دویم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وی دنیا چې کم دی د هر د ګناه جړ دی یو حدیث کې د دنیا فائدہ ده او په بل حدیث کې د دنیا څه شي دی نقصان دی نو علماء د دې جواب کړی دی چې کوم دنیا د الله تعالی د مرزه مطابق استعمال شي ورګه یو سړی مالدار دی حج ته ځي زکات ورکي او خیر خېګړه کارونه کوي دا د چا د مرزه مطابق استعماليږي د الله تعالی نو دا هغه دنیا د چې نبی علیہ السلام ول د فرض درجه ور کړی دا دې کې ګناه نشته ده او دویمه هغه یو دنیا ده چې انسان خو حاصله کړه خو دې د الله تعالی د مرزه خلاف استعمالي نو دا هغه دنیا ده
چې نبی له سلام او فرمایل چې د هر یو ګناه جړ چې کم دی هغه څه شي ده دنیا ده لہذا دا اوس انسان په خپل ځان فیصله کوي چې لہذا زما دنیا چرته استعماليږي کدا په نیک اعمالو کې استعماليږي دا خ دنیا ده او که زما دنیا په بدو اعمالونو کې په بد کارونو کې استعماليږي او دا هغه دنیا ده چې نبی له سلام هم ته پناه غوښتلې ده دویمه په دې کې یو ډیره اهمه خبره ده ګوره مونږ چې کوم دی دنیا بمزان د خکو آخرت بمزان د خکو اسلام ډیر خپل مذهب دی اسلام ته دا نه و چې ځان د آخرت خسته کو دنیا دې چستا ارسنګي نه دا غلطه خبره ده دې لپاره ما تاسو ته وویل مونږ چې کوم دی په مونږ کې سویو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه نو دلته مونږه دوه دعاګانې الله نه غواړو الله دنیا هم خسته را ترای کې آخرت هم زمان خستګي نو اکثر سپینګری چې دا د الله تعالی د امید نه امید شي وي ومنه دا دنیا په اسه غر کو تبا د آخرت ته الله خسته کی نه یا الله دا دنیا مم خسته کی آخرت مم خسته کا نو چې دا الله نه مونږ څنګه ګمان ساتو الله اپ شان د فیصله به انسان سره کوي لہذا آینده به مونږ چې کوم دې دعا چې کلم غواړو الله دا دنیا مم خسته کا ځکه مونږ باقاعده په مونږ کې 15 وخت ځان دا دعا غواړو نو دا دعا به غواړو الله دا دنیا مم خسته کا الحمدلله زموږ ډېر خپل دنیا ده تاسو وګوره زموږ دې مشرانو برکات دي زموږ چې کوم دې سونه نعمتونه الله مونږ ته راکړي دي نو دنیا چې کله خسته شي په دې باندې شکر بیا وستل پکار دي الله تعالی خپل کور را کړی خپل گاډي دی را کړی بچی دی را کړی خزه دی را کړی عزت دی معاشره کې را کړی نو دا ټول د دنیا حسن دی نو اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه نو په دې ځکه هم الله فرمایي چې څوک آخرت طرف ته کم دی فکر کوي نو موږ ول د نیکانو توفیق ورکو څوک چې د دنیا ته فکر کوي نو موږ ول دنیا ورکو دا څنګه چې دنیا وته نه ورکو دنیا وته ورکو او ما له فی الاخره من نصیب کی دې چې په آخرت کې حصہ کموي نیک عمل کمی جنتونه کې فرق راشي ردی دا مطلب دی من کان یرید حرث الاخره سوق غواړي فصل الاخرت نزيد له فی حرثه نو ډیر کړمږه د لپاره فی حرثه د اخرت فصل ومن کان یرید حرث الدنيا او سوق غواړي د دنیا فصل نؤته منها نوربكم منغدتا لدينا وما له في الاخره والنبوي د پاره په اخرت کې من نصیب صحیح حساب ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دی آیت باندې بلګزان کویو دا ډیر اهم آیت ته شرک یو داده چې نعوذ بالله یو بنده چې کم دی د بت عبادت وکي دې د سوي لیکيږي شرک یو بنده راغله لو کافر دی او دې د سې عبادت کوي د بوتانو نو د چې کم دی په عبادت کې د الله تعالی سره شریک جوړ کړو نو په دې باندې چې کم دی ټول خلک وږي چې دا شرک دی په دې آیت کې چې کم دی یو شرک بیان شوی دی هغه ډیر اهم دی هغه ته ویل کیږي شرک فی التشریع والحکم دې دا مطلب دی زمونږ دا ټول شریعت دا چې کوم دی الله ګوره جوړ کړی دی زمونږ په دې شریعت کې چې څومره حکمونه دي الله وی مونږ کوا دا د الله تعالی حکم دی الله تعالی وی شراب مسکا نو الله چې کوم دی د څه خبرو مونږ ته حکم را کړی دی او د څه خبرو نه مونږ الله تعالی سره کړیو منی کړیو نو زمونږ دا ټول شریعت دا چا جوړ کړی دی الله تعالی نمبر 1 اوس چې کوم دی یو بنده را پاسی اور دې د ځان نه چې کوم دی یو حکم تام باندې کی چې په شریعت کې هغه صدقه نشته دی نو دا هم شرک دی اور یو سړی را پاسی او دی وی کنه وی دا یو حکم داسې دی او حالانکه هغه زمونږ په شریعت کې نشته دی نو دا هم شرک دی السلام علیکم ویږي یو بنده را پاسې لو دی وی یره زمونږ په شریعت کې دا خبرې نشته دی حالانکه شته د خبرو نه منې کوي
دا هم څه شي دی دا څه شي دی دا شرک دی نو زه پتا سره د دې یو مثال در کوم ذهن ته خبري راځي الله مونږ ته حکم کړی دی چې ته به نکاح کې ٹھیک تا خو نکاح به د چا سره کیږي پردو خلکو سره مور سره نه کیږي خور سره نه کیږي ترور سره نه کیږي ما دې کې تاسو ته ویلو چې کم اصول دي او فروع دي په دې کې نکاحګانی نه کیږي دا د الله حکم دی او الله حکم د نکاح ورکړي دی اوسنه جنریشن چې کم را پاسي اور دی چې کم دی د اسلام موازنه د عقل سره کوي د دې سوي ویره وی مور سره خور سره چې کم دی نکاح وی دا ډیره زیات خبره ده چې پردي کسته ورکو دي نه خله چې سړی وسره خپل نکاح وکي دې ته اوس ویل کېږي شرک الله وته حکم د دې کړی دی چې د لور خور په پردي سړی ته ورکه او یو سړی را پاسي او هغه سکی د لور خور سره چې کم دی خپل نکاح کوي دا چې کم دی شرک فر حکم دی د الله تعالی په حکم کې دي سکی رد بدل کوي نمبر 1 اوس چې کم دی دا غټ اختر تیر شولو نو باز مالداران دا شری چې دی قرباني نه کوي او د سیکولر جماعتونو ول په ذهن کې یو خبره چولې ده وی دا غټ اختر پورز باندې بلاشي غوخي خلکو کوي نو وی لہذا دی غریبانو سره تاسو د غوخي په شکل کې امداد مکوي تاسو چې کم دی غریبانو سره د پیسو په شکل کې امداد وکي باندې وایي نو الله حکم د قرباني کړی دی او ته په راضي چې کم دی حکم د سکے د پیسو نو دا هم چې کم دی شرک فی الحکم دی الله چې د کم شی حکم کړي پاغي کې وجه کم دی تزي ٹھیک نه کنه او بیا په دې کې چې کم دی شرک فی البدعات ته په دین کې نوې خبرې راويستل دا اوس بالکل باقاعده د الله سره شرکونه دي لہذا په دې آیت کې چې کم دی علماء لیکلي دي چې کله هم ته په یو خبره باندې عمل کې نو لک پاغي باندې ځان مطمئن کا چې دا د الله تعالی حکم دی او کنه دی د یو خبرې نه چې کم دی ځان لري ساتي نو په دې ځان مطمئن کې چې دا نه دا د الله تعالی دا کنه دې کې چې کم دی دا خبرې بیانې کو دا ډیر زیات اهم دي ام لهم آیت دوی د پارا شرکاء نور شریکان دي شرعو چې مقرره کړل لهم د دې د پارا من الدین لدینا ما هغس لم یاذن به الله چې حکم نه دی کړي د هغه الله تعالی دا چې شریکان هم کم دی وی دي او کله دا چې شرک هم دي او کله چې د ډیرو خبرو حکم الله نه دی کړي او دی کوي خبر باندې وایي کنه وی دا شرک دی ولولا الله بیا فرمای وکچرته د قیامت دا مونږ چې کم نه د یو مقرر نیټه باندې نو کړو نو دې باندې مونږ اول نه قیامت راوستیو او مونږ په قیامت ولې نه راولو چې د قیامت د لپاره مونږ یو خپل وخت مقرر کړی دی ولولا کلمۃ الفصل وکچری نوی خبر دا فیصله تقضی بینهم فیصله بشوی و د دې پمینس کې وان الظالمین وبشککم چې ظالمان دي لهم عذاب الیم دا غیر پر دردناک عذاب دی واخر دعوانا الحمدلله